نصر ده سورة نصر، سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. دی صورت نوم ده صورت النصر او دا دریم ټکی چې پکې راغلی دی دغه نصر لفظ دی پکې، نو یو نوم به و، نو بس دې نوم باندې مشهور دی. 110 نمبر دی د دې په دې ترتیب د مصحف کې، او ټول پکې 3 آیتونه دي او یو رکوع باندې مشتمل دی. عموما ټول مسلمانانو ته د الله سورتونه په یاد باندې یادي، نو دا به مو ته یادي. عموما رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا صورت په خپل هغه وخت کې نازل شوی کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تک وخت رانږدې شو او فتوحات وشو، مکه فتح شوه، مسلمانانو مکه فتح کړه، او د مکې فتح د مکې نه علاوه نور فتوحات متاثر شو. د الله دین غالب شو، په لوی تعداد کې اوس خلک چې دی نو هغه د اسلام نه متاثر کېدل شروع شو. نو چې کله د بدر، بیا احد، بیا حنین، بیا احزاب، بدر، احزاب، او بیا د هغې نه وروسته مکه فتح شوه، نو د خلکو اوس یقین پیدا شو چې ګورئ مسلمانان اوس ناقابلې تسخیر قوت دی، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا اوس د دین خو پرېږده، د دنیا کامیابي هم په دې کې ده چې د پیغمبر علیه السلام سره ملګري شو. نو دا امکان چې کله پیدا شو، نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته دا صورت نازل کړ او داسې ورته وویل چې اوس اسلام غالب شو، مکه فتح شوه، د کم کور کې په کم کلي کې چې تا ته د ناستې ځای نه و، اوس ته د هغه ځای بادشاه شو. کومو خلکو چې به په تا پسې سپیره توکار هلکانو باندې به ویشتې، هغه خلک اوس تا مزدوران او غلامان او محبان او په تا باندې ځان قربانوونکي جوړ شو. نو اوس هسې نه چې ستاسو خلک د دې نسبت ځان ته وکړي چې ګنې موږ تکړه یو، نه، تاسو تکړه نه وئ، الله در باندې احسان وکړي. نو په دې کار کې وخت په وخت باندې سړي نه ډېرې کمزوریانې کېږي. کله چې ته د اسلامي دین د غلبې خواري کوې، نو غلطیانې کمزوریانې کېږي، نو د ملګرو نه به شوي کمزوریانې. نو په دې وجه پیغمبره ته داسې کوه چې د الله مدد اوس راغی، نو ته ډېر زیات تسبیح بیانوه. څه بیانوه؟ ذکر ډېر کوه، د الله ذکر کوه، ځکه دا غلبه اسلام له چا ورکړه؟ الله ورکړه. نو اوس د الله تعالی حمد، ثنا، ذکر دا ډېر کوه. نمبر 1. نمبر 2 دا چې کومې کمزوریانې کېږي په لار کې، د سړی محنت سړی کوي، خامخا چې سړی منډه وایي، نو په لارې کله راتنبیلک شي، کله چې دی کمزوری شي، کله ته اواز دبو شي، نو الله تعالی وایي چې واستغفره، او بخښنه هم ډېره غواړي. د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عادت دا وګرځاوه چې په مخه به استغفار وایه او په مخه به ذکر کوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق راځي احادیثو کې چې یذکر الله فی کل حین، هر وخت به پیغمبر علیه السلام ذکر کوه، یا د زړه ذکر، یا د خولې ذکر، یا چې کوم دی په لاس او پښو باندې ذکر، خو ذکر کې به اړم مسلسل به ذکر کوه. په دې وجه علما اکثر په دې کې بحث کوي چې سړی لیټرین ته لاړ شي، نو هلته به څنګه ذکر وي، نو دا پکې یو مسله جوړه شي، یاره هلته کې به شیطان خو هلته کې راځي، نو هلته به اعوذ بالله وایي که نه به وایي. یاره چې سړی مونځ کوي نو ذکر به کوي که نه کوي. د کومو خلکو د ذکر نه مراد چې صرف سبحان الله الحمدلله ویل دي، نو هغوی دلته به ذکر څنګه کوي؟ نو په دې وجه امام رازي، امام غزالي چې دی نو هغه وایي ذکر په خولې باندې هم کېږي چې سړی سبحان الله الحمدلله وایي، خو ذکر په زړه باندې هم کېږي چې سړي په زړه کې مسلسل د الله یره موجود، د آخرت د جوابدهۍ احساس یې پکې دا هم ذکر دی. دغه شان سړی چې نیک کار کوي دا هم د الله تعالی ذکر دی، ځان له رزق ګټي، بچو له رزق ګټي، دا هم د الله تعالی ذکر دی. الکاسب حبیب الله خو په دې وجه باندې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسلسل ذکر کوه، او دویم استغفار به ډېر وایو. مانځه کې چې به کله ولاړو، نو په رکوع کې، په رکوع او په سجده کې به دا ذکر مخکې به سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلی په رکوع سجده کې ډېر وایو.
خو چې کله دا آیت نازل شو بیا به د دغې نه علاوه پکې دا هم ویل چې سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي سبحانک اللهم وبحمدک ربنا اللهم اغفر لي څنګه به وي یا الله ستا تسبیح بیانوم او ستا حمد بیانوم او ما وبه او نستغفرك ونتوب اليك رکوع کې به دا پکې وي سبحانک اللهم وبحمدک سبحانک اللهم ربنا وبحمدک استغفرك واتوب اليك دا الفاظ مختلف نقل شو یو حضرت صحابي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د استغفار په هر خبره پسې به استغفار وایي و په یو محفل کې یو ځل ماشمار کړل او یو نه زیات ځل پیغمبر علیه السلام توبه ایستلې او مالې توبه اللهم استغفر الله استغفر دا به نو دا په دې صورت کې الله تعالی کامیابی والتا د کامیابی په صورت کې سبق ورکو چې یو به د الله شکر ادا کوي د الله ذکر او تسبیح وکړي چې کله اسلام غالب شو او دویم بس چل کې دویم به د الله تعالی نه د خپل کمزورو بخنه غواړي نو فرمایل الله تعالی اعوذ زپنا غواړم بالله الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم چې هغه راایستل شوی دی او شړل شوی بسم شروع کوم پنوم الله د الله الرحمن چې هغه ډېر زیات مهربان دی الرحیم او همیشه مهربان اذا کله چې جاء راشي نصر مدد الله د الله تعالی اذا کله چې جاء راشي نصر الله مدد الله تعالی والفتح او کامیابی راشي کله چې د الله تر طرف نه مدد او کامیابی راشي ورأيت او توویني الناس داخلك ورأيت او توویني الناس داخلك يدخلون چې وسبن نوزي په دین الله د الله په دین کې افواجا ډلې فسبح نو ته پاکي بیانوا سبحانك اللهم وبحمد ربك سرا به باندې سرا ما حمد ربك سرا د حمد د ربستا واستغفر او بخنه غواړه هو د دغه الله انه د الله کان دې توابا بار توبه قبلونکه اذا کلچی جاء راشی نصر الله مدد الله تعالی والفتح او کامیابی کدار مستقبل لپاره شي معنی پیدا شي اذا جاء کلم چراله او کنه دار پته مکه نه رست راځل شی مونږه د امانت څخه کو چې وسراغ د کامیابی نو چې چلو کنه بیا به دې معنی اذا کلچی جاء راغلا یعنی وسراغلا نصر الله مدد الله تعالی والفتح او کامیابی مکه فتح شو ورأيت واستيني الناس جدا خلق يدخلون نوذي في دين الله دل فدين کی افواجا دلدلی فسبح نو تپاکی بیان او وسولک بحمد ربک سرد سنا در بخلنا واستغفره بخنا غړه دغه الله نه انه د الله کان دې توابا بار توبه قبلهم کې دې سبق کې موږ ته اوسو خبرې چې دی د خپل عمل لپاره دی یادونه لپاره موږ ځان لسه اتو سورۃ الخیات کو ترجمه الله دې موږ ته یاد کړي الله دې راته عملي کول توفیق راکړي خود سبق پکې سره چې موږ هغه سبق یا قابل عمل خبرې به کمی نیو پکې دا چې څنګه الله تعالی د خپل پیغمبر مدد کړو پس کې د دین په قائمولو د قشانه الله تعالی د هغه چا مدد کوي چې څوک د دین د غلبې لپاره څه کوي واری کوي بل دې کې الله تعالی وی الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کم خلک چې د مار دین د غلبې لپاره خواري کوي لارې بوته ده کولا وهم نو دا ذهن کې کېږي چې چا دین مدد کوي الله به مدد کوي دا ونه وای چې یاره چې قران زکه ما حدیث دکه ما او نو بیا به د سخره ما زه به سګټم نه څوک چې د الله د دین مرسته کوي ان تنصر الله ينصركم کته د الله مدد کوي الله ستاسو مدد کوي دویمه خبره ده دا چې الله تعالی د دین د مهنت کوونکو د پاره کامیابی لیکلې چې کوم خلک مهنت کوي هغه د دین د پاره کوي او که د ځان د پاره کوي چې مهنت کوي کامیابی ورله الله ورکی ليس للانسان الا ما سعى کما خوارج انسان کی داغه اثر په داغه په ژوند باندې مرتب کیږي نو کوم خلک چې د الله د دین د بار مهنت کوي الله بوله کامیابی لازمن ورکړي درېمه خبره ده چې بعض خلک وایي یره چې دین بس سړي څه پته لګي چې زمونږ دین او زمونږ د دین منډه قبول ده نو ظاهره خبره ده چې په یو ځای کې مثلا مولوی صاحب دې دم په دې کې لګي مولوی صاحب او هغه چې ماته بس پته لګي چې نماز قرآن درس اثر وکړو کنه نو ته دې کلی کې ګوره چې د خلکو پر رواجونو کې فرق راغی کنه د خلک جمعه تراتل ډیر شو کنه خلکو ته کلمې منځونه ذکر د خلکو ډیر کو کنه نو چې ډیر کو چې پته ولګي کړي چې تکاره کامیاب
کامیابی خو دې ته نه و چې تاله اوس ووټ درکړي او تا ایسته وزیر اعظم وزیر اعظمي یوازې کامیابي نه ده. کامیابي دا چې کوم دعوت ته ورکې هغه دعوت په خلکو کې اثر چې روږي بس دغه اثر دی که نه دغه کامیابي ده که نه. نو د دین غلبه د په خلکو کې د دین د قبلولو ذریعه جوړیږي. نو په دې وجه باندې چې کله تاسو دا په دې وخت تاسو ګورئ اکثر دا مختلف خلک چې دي نو د خپل ځان دپاره مثلا په دې ملک کې کوم چې دا عوامي نیشنل پارټۍ والی دا خلکو ته څه وایي وایي مونږ د پښتنو حق غواړو. نو د دې مطلب دا دی که دوی پرې ملک کې یا پرې دغه کې حکومت د دوی راشي نو دوی به په هغې کارونو کې ډېر دلچسپي لري چې په هغې کې د پښتنو په نوم باندې فایده پکې ډېر یا دغه شان پیپل پارټۍ والا دي مسلم لیگ والا دي پی ټي آی والا دي هغوی وایي چې مونږ رالو نو مونږ به دا به یونیورسټي جوړ کړو دا به وکړو دا به وکړو. د دې په مقابلې کې چې کوم خلک وایي مونږ به اسلام راولو مونږ د اسلامي نظام نه پاره نو د هغې مطلب څه شو یعنې که هغوی غالب شو او هغوی د ووټونه وګټل نو د هغوی په دې حکومت کې بیا هغه کار ډېر پروموټ کېږي په کوم کې چې دینداري ډېره مثلا جوماتونو ته به فایده ډېره ده جوماتونه به آبادېږي مثلا د مدارسو کوم نظام چې دی هغې کې به تبدیلي راځي دغه شانې د تعلیم نظام دی په هغې کې به تبدیلي راځي دغه شانې د ویلفیر کوم نظام دی په هغې کې به زکات او د عشر د دې هغه مداخلت به پکې راځي. نو ګوره دغه شانې الله تعالی وایي چې کله دین غالب شي نو د دې صورت نه موږ ته دا سبق میلاو شو چې د دین غلبه د دین اسلام غالب کېدل چې دي دا د دین د قبلولو ذریعه جوړیږي. ډېر خلک به بیا دین ته راشي. نو تاسو په خپل ملک کې په خپل علاقه کې دین غالب کړئ. دیندار خلک چې دي نو هغوی چې کومه چغه وایي دغه چغه غالب کوي چې غالب شي نو خلک به په خپله په دیندارۍ کې راځي خلک به په خپله بیا په څه کې راځي په دیندارۍ کې به راځي. او څلورمه خبره ده چې ګناهونه د نه څومره هم وشي د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږئ توبه وباسئ. ځکه توبه دا توبه چې سړی وباسي نو کله کله مونږ وایي چې یو خدای ته به مې دوه ویلي د مداخله کاستر وایي که دا مې وکړه نه الله تعالی یو خدای ته دوه مه وایه چې څونه ګناه هم درنه وشوه نو دا توبه څوک قبلوي دا سزا څوک ورکوي د جنت او دوزخ ته چا په اختیار کې د الله په اختیار کې دی. نو د الله نه توبه وباسه انه کان توابا الله توبه قبلونکی دی. نو که ته د الله نه وغواړې الله به درته توبه الله به درله ګناه څه کړي معاف کړي. نو د ډېر لا تیأسوا من رحمت الله د الله د رحمت نه امیده کېږي نه ما چې چلو کې الله ته رجوع وکړئ توبو الی الله توبة نصوحا ښه د زړه د اخلاص الله ته توبهګار شئ بخښونکی څوک دی الله. او آخري خبره ده چې موږ له پکار دي چې موږ په فارغ وخت کې د ګپونو په ځای باندې د کنځلو او د فضول سرګرمو په ځای باندې د فیسبوکونو او د دغه د لوبو په ځای باندې حمد او تسبیح او استغفار دی له زور ورکړو. دا تاسو کتلي بعضې خلکو سره تسبیح په لاس په مخه لګوي سبحان الله الحمدلله الله اکبر استغفر الله لا اله الا الله اللهم صل علی محمد دا چې کوم ذکر دی دا او کوم خلک چې د تسبیح سره نه نو که د هغې فکر شو خو ځان له به تلاوت وشو خو فکر یې نه نو خیال نه خو چې چا په لاس کې را تسبیح قدرتي نو بس هغې سره لګیا خامخا کوئ. دغه شانې هر وخت ځان د الله تعالی په تسبیح کې د الله په حمد کې د الله تعالی نه په توبه ایستو کې په دې کې وتېرول پکار دي. تاسو ګورئ که نه موږ په مخکې چې کله دا مختلف پارټو والا دي مثلا پیپل پارټي د نیشنل پارټي د جماعت اسلامي والا دي علما والا دي دغه شانې پی ټي آی دا مختلف نومونه نو چې کوم سړي د خپل پارټۍ د لیډر نوم والی نو هسې خوشحاله شي خوشحالېږي که نه خوشحالېږي او چې د پارټۍ د مشر نوم یې غلط والی بیا کنځلې کوي که نه کوي. تاسو ووایه چې موږ چا پیدا کړي یو او هغه زموږ نه د خپل ځان د یادولو حکم کوي چې فذکروني اذکرکم ما یاد کوي زه به م یاد کړم. نو په کار چې موږ د الله د لویۍ خبر وو نو د الله د لویۍ خبر به کوو. پارټۍ کې څوک مشر دی زنده باد که مرداباد به ګرځي دا ها کټي کو جو زنده باد دی بیا به ول الله په آخرت کې به م وله پیدا ورکړي په دنیا کې به م ورکړي او که خراب او ګنده سړی نو بیا به شي په دنیا کې به م ذلیلي او په آخرت کې به م ول الله تعالی د ذلت سره ژوند ورکوي عمر ورکوي. نو په دې بنیاد باندې د خپل ځان سره به ډېر فکر کوو چې چېرته زه یا په ګندګو کې اخته نه شم یا د ګندګیرو سره مرسته ونه کړم یا د ګندګۍ د ډېري د ډېرولو دپاره خپل صلاحیت صرف نه کړم. نو واستغفره انه کان توابا هر بار به خپل ځان به د الله په تسبیح د الله په تحمید او د الله تعالی په ذکر کې به خپل ژبه لمده ساتو. الله اعلم توفیق راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم